امام بخاری رحمت الله علیه څومره لوی محدث دی، کتاب یې جوړ کړی 2 جلده صحیح البخاری لقب لري اصح الكتب بعد کتاب الله تحت ادیم السماء صحیح البخاری په 2 جلده باندې مشتمل کتاب، تقریبا مع التکرار 9,500 احادیث په بخاری کې پراته دي، بغیر د تکرار نه 3,500 احادیث په بخاری کې پراته دي. هر حدیث چې امام بخاری لیکلو د هر حدیث د لیکلو نه مخکې به غسل وکړي، اودس به وکړي، بیا به کپړې واچولې، 2 رکعاته لمونځ به وکړي، بیا به طواف وکړي، د طواف نه بعد به بیا 2 رکعاته نفل وکړه، د هغې نه بعد به بیا راغلی یو حدیث به ولیکئ، هغه حدیث به چې سر ته ورسوي بیا به لاړې غسل به وکړي. څوک داسې کولی شي؟ د خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره څومره مینه ده. ما ورته وښیه چې صرف اورو تنګېږو، موږ کاش دا ملا به کله دا خبرې بندې کړي، دا نه وایو چې دا خبرې د چا شروع دي. خیر دی 5 منټې دې ولګي، خیر دی زما نه دې خولې توی شي، خیر دی زه دې ستړی شمه، زه به د چا دپاره ستړی کېږم؟ زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دپاره دنیا دپاره مې څومره خولې توی کړي دي. سحر ځم ماښام راځم، هلته مې کله فریاد نه دی کړی، کله مو ګړۍ ته نه دی کتلی، کله مې شکوه نه دی کړی، نه مې شکایت او فریاد کړی. چې بیا درس ته کښېنم د قرآن، درس ته کښېنم د احادیثو، بیا زه تنګېږم، شکوې کوم، فریادونه کوم.